أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه مكية هي 135 آية و8 ركوعات سورة طه دا مکی سورت تے وهي 135 آیة او پدے کی 135 آیاتون دی و8 رکوعات او 8 رکوگانی دی پکی مکی سورت تے یعنی دا ہجرتنا مخ کے دا سورت نازل شوے دے نزلت بعد مریم او دا دا سور مریم نورست نازل شوے دے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نو طه پدې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې طه معنی دلته کې یا رجل چې اے سړیا او ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې دلته کې د دې طه معنی یا حبیبی د چې اے زما دوستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله خطاب کوي یا حبیبی اے زما دوستا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې دلته کې د دې معنی یا رجل چې اے سړیا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او جمهور مفسرین فرمائی چې دلته کې د دې معنی هغه ده کما چې د نور حروف مقطعات ده د نور سورتونو په شروع کې څنګه یاسین کاف ها یا عین صاد حامیم دا چې کوم حروف مقطعات دي د دې چې کومه معنی ده نو اک معنی د طه ده چې دا د حروف د متشابهات نه ده چې د دې معنی صرف الله تعالی ته معلومه ده بل چې د دې معنی نه ده معلومه یا دا د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې راز دي دراز خبرې دي د دې معنی شاته معلومه نه ده نو دا قول چې کوم دی راجح هم دی او د جمهور مفسرین هم دی طه نو بس مونږ صرف دومره وایو والله اعلم بمراده الله تعالی د دې ټکو په معنا مراد خپل باندې پوهه دی او الله نه علاوه بل څه پوهه نشته دی ما انزلنا الله تعالی فرمایي ما انزلنا مونږ نه دی نازل کړی علیک القرآن پتا باندې قرآن لتشقى د پاره دی چې ځان په مشقت کې واچي نو په ابتدا د نزول د قرآن کې نبی علیہ السلام او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغوی به ټوله شپه الله تعالی ته ولاړو ټوله شپه به الله تعالی ته ولاړو او ټوله شپه به د قرآن تلاوت کو نو د دې ډیرو ادریدو د وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو مبارک کې پړسوب راغی نو چې پړسوب راغی نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړل دې کې دې طرف ته اشاره ده چې ما انزلنا علیک القرآن مونږ نه دی نازل کړی دا قرآن پتا باندې لتشقى د پاره د دې ته مشقت کې پریوزي لتشقى دا د شقانه مشتق دی چې د دې معنی مشقت او تکلیف کې اچول دي چې نبی علیہ السلام او صحابه خپل ځانونه په تکلیف کې اچولي ټول شپه به الله تعالی ته ولاړو او د ډیرو ادریدو د وجې رسول الله مبارک په خپو کې پړسوب راغی او بل نبی علیہ السلام په دې غم کې
چې د کافرانو ته په کومه طریقه باندې دې ته هدایت نصیب کیږي. نو په دې باندې هم ډېر پریشان وو. نو په دې آیات کې الله تعالی د نبی علیه السلام هغه دواړه مشقتونه او دواړه تکلیفونه هغه ته الله تعالی چې کوم دی لرې کړل چې ته ځان په مشقت کې ما اچوه. ما انزلنا موږ نه دي نازل کړي دا علیک پتا باندې قرآن لتشقا د پاره دې چې ته په مشقت کې پریوزي، ته ځان په مشقت کې واچې. چې کله دا آیات نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه هغه بیا د ابتدا د شپې په ابتدا کې ډومبه حصہ کې به خوب کو او د شپې په اخیره حصہ کې بیا پاسېدل تهجد به کول او قرآن به لستو د قرآن تلاوت په تهجد کې کو. نو بیا نبی علیه السلام لګ نرمي په خپل ځان کې مراوسته، صحابه هغه ځان نه مشقت لري کو، د شپې به خوب کو او اخیره حصہ کې پاسېدل تهجد به کول. الا تذکرة الله وی مگر نصیحت ته. دا قرآن مونږ دې د پاره نه نازل کړي چې ځان په مشقت کې واجه، مگر د دې د پاره مونږ نازل کړي دي الا تذکرة مگر دا نصیحت ته لمن د هغه چا د پاره یخشا چې هغه یریږي. چې کله ابن کثیر رحمه الله فرمایل دي چې مسلمانانو د قرآن د نزول په وخت کې په ځان په مشقت کې واچو، ټوله شپه عبادت کو. نو کافرانو دا خبره وکړله چې مسلمانانو باندې قرآن نازلېدل مصیبت جوړ شوی دي، مسلمانانو باندې قرآن نازلېدل مصیبت جوړ شوی، ټوله شپه ولاړي الله تعالی ته. د نبی علیه السلام په خپو کې پړسوب راغی، صحابو چې کوم دی قسمه قسم تکلیفونه د شپې تیری، خوب ولا جوټې ورکي، خو په زور باندې ځان راویخي او د عبادت لپاره د خدای لپاره مصیبت نازل شوی دی. نو الله تعالی دا هاي خبر رد وکړو. الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل چې دا دې ظالمانو ته څه پته ده چې دا مصیبت دی. دا ظالمان د دې نه څه خبر دي چې الله تعالی د دې قرآن په ذریعه کوم علم ورګي دا خیر او خیر، دا مصیبت نه دی، دا خیر او خیر دی. بلکې صحیحینو کې حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله تعالی د خیر اراده ورکړي نو په دین کې ورته پوهه د دین علم ورته ورکړي. بلکې ابن کثیر رحمه الله یو دویم روایت، یو دویم حدیث، صحیح حدیث راوړی دی په خپل تفسیر کې، تفسیر ابن کثیر کې، چې په هغې کې بیا د علماو دپاره ډېر لوی بشارت دی او حدیث صحیح دی، سند چې کوم دی جید دی، صحیح حدیث دی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام فرمایي چې یقول الله تعالی للعلماء، چې الله تعالی با علماو ته فرمایي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې، کله به ته فرمایي اذا قعد على کرسیه، هر کله چې الله تعالی د خپل شان مطابق په کرسی باندې په تخت باندې کینی، لقضاء عباده د خپل بندگانو د فیصلو د پاره، چې بندگانو له فیصلو کې جنتیان جنت ته ولېږي او جهنميان جهنم ته ولېږي، د دې فیصلې د پاره کینی. نو الله تعالی به فرمایي انی لم اجعل علمی، الله تعالی به علماء ته او فرمایي چې انی لم اجعل علمی وحکمتی، چې اے علماء ما ستاسو له علم او حکمت د دې دپاره نو درکړی، ما علم او حکمت تاسو له دې دپاره نو درکړی، الا وانا انی لم اجعل علمی وحکمتی فیکم، ما تاسو له علم او حکمت د دې دپاره نو درکړی، څه دپاره مې درکړی الا وانا اريد، مگر الله تعالی فرمایي با چې بېشکه ما اراده کړې وه ان اغفر لکم، دا چې زه ستاسو مغفرت وکړم، ستاسو مغفرت وکړم، ما کان منکم، سره د هغې ګناهونو کوم چې تاسو کړي دي دنیا کې، سره د هغې ګناهونو چې کوم تاسو په دنیا کې کړي دي، ولا ابالي، او الله تعالی فرمایي زما هېڅ پروا نشته. امام ابو یوسف رحمه الله چې کله وفات شو چا خوب کې ولید وي الله تعالی د سره څه معامله وکړل، امام ابو یوسف رحمه الله ورته وفرمایل په دې خوب کې چې یاره الله تعالی کله ځان ته ودرولم نو زه داسې ګړبېدمه، دا خپې مې چې کوم دی راپېدلې وي، الله تعالی ته چې کله مخامخ شوم وي الله تعالی راته وفرمایل چې امام ابو یوسفه خپې دې مضبوطې کا، مه یېرېږه، ما چې تا له علم درکړی او زه چې چا له علم ورکول وغواړم نو ما په ازل کې دا فیصله کړي چې زه سینه دا زه په علم په عذاب په اور باندې بیا نه عذابوم،
نو کمی سینې ته چې ما خپل علم ورواچو د قرآن او د حدیث، نو دغه سینه زه بیا په اور باندې نه عذاب، ما په ازل کې دا فیصله کړې ده ته ما وبخل. خدا دا چې دلته کې خشیت ورسره شته دی. ګورې هغه علما چې هغه د الله تعالی نه یریږي، یره پکې وي، ځکه انما یخشى الله من عباده العلما. هغه علما چې پکې خشیت وي، یره وي پکې، د هغې دپاره دی دا بشارت دی چې ګناه خامخا هر چا نه کېږي. انسان خو چې ګناه به دې کېږي، د ګناه نه پاک خو صرف انبیا علیهم السلام دي، نور خو د ګناه نه پاک نشته دی، خامخا ګناهونه به کېږي د انسانانو. نو الله تعالی به وایي چې تاسو سره د هغې ګناهونو چې کوم ګناهونه دنیا کې کړي سره د دې جنت ته ور داخل شي. الرحمن الا مگر تذکرتن دا یو نصیحت دی، دا قرآن دا مشقت نه دی، دا نصیحت دی لمن د هغه چا دپاره یخشا چې هغه یریږي، چې د الله تعالی نه یریږي. تنزیلا دا قرآن نازل کړی شوی دی ممن د هغه چا د طرف نه خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه، والسماوات العلا او اوچت اسمانونه پیدا کړي د هغه چا طرف، یعنی د الله د طرف نه. الرحمن چې هغه ډېر مهربان دی، علی العرش استوا او په عرش باندې قیم دی. علی العرش استوا دا مسله د متشابهاتو نه ده. الله تعالی په عرش باندې قایم دی، الله تعالی په عرش باندې قایم دی کما یلیق لشانه. بس څنګه چې د الله د شان سره ښایي اکه شان دی په قایم دی، کیفیت نامعلومه دی. بعضې منطقیان او فلاسفه دا سوال کوي چې عرش مخلوق دی، الله تعالی خالق دی، الله تعالی لوی دی، عرش کوم دی وړوکی دی، نو الله تعالی په عرش څنګه راغلی؟ اعوذ بالله. نو موږ وایو په دې صرف ایمان راوړل واجب دي چې دا استوا علی العرش ثابته ده. الله تعالی په عرش باندې تشریف فرما دی، الله تعالی په عرش باندې تشریف فرما دی، خو څنګه دی نو کیفیت نامعلوم دی. بس موږ وایو صرف څنګه چې د الله د شان سره ښایي، بس دې نه اپله نورې خبرې مونږ نشو کولی، د دې کیفیت مونږ ته نه دی معلوم. بس څنګه د الله د ذات سره ښایي، نو په دې باندې ایمان راوړل واجب دي. الایمان به واجب، ایمان په دې باندې راوړل واجب دي. کیفیت نامعلومه دی او سوال کول ته بدعت دي. یو سړی سوال کوي چې څنګه، نو دا بدعت دی. سوال به نه کوي چې څنګه، بس دا د الله د ذات سره څنګه ښایي، نو اکشن الله تعالی په عرش باندې تشریف فرما دی. استوا ثابت ده ځکه د قرآن نه ثابته ده. الله تعالی قایمېدل د الله تعالی ناسته دا د هغه د شان مطابق ثابته ده، خو څنګه ده نو دا موږ ته پته نشته دی. بس موږ به صرف دومره وایو چې څنګه د الله د شان سره ښایي. له د هغه دپاره دي ما هغه څه فی السماوات، یعنې دغه ملکیت دی، ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونه کې دي، وما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، وما بینهما او هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي، وما او هغه څه تحته چې لاندې دي، الثرا د سرا. سرا هغه لمدې خټې ته ویل شي، د ځمکې لاندې چې کومه لمده خټه راووځي دغې ته سرا ویل شي. دغه د لاندې چې کوم څه دي دا هم الله تعالی ته معلوم دي، بل چا ته معلوم نه دي، او دغه هم د الله تعالی ملکیت دی، د الله په ملک کې دي. وان تجهر کو چېرې ته اواز کوې، کو چېرې ته جهر کوې بالقول، یعنې تیزوالی کوې بالقول په خپل قول کې، فانه بېشکه هغه یعنې الله تعالی یعلم پوهیږي السر ستا په پټه باندې، و اخفا او په ډیره پټه خبره باندې. کو ته پټه خبره کوې نو په هغې هم الله تعالی پوهیږي، او کو ته ډیره پټه خبره کوې نو په هغې هم الله، یعنې الله تعالی په ښکاره هم پوهیږي، الله تعالی په پټه هم پوهیږي، او الله تعالی په ښه پټه هم پوهیږي. نو السر وی سر هغه خبرې ته ویلی شي چې انسان په زړه کې راشي، په زړه کې د کومه خبر راله په هغې الله تعالی خبر دی. او اخفا هغه خبرې ته ویلی شي چې ستا لا په زړه کې نه ده راغلې، وروستو به دې په زړه کې راځي، نو د هغې نه هم الله تعالی خبر دی چې وروستو به د په زړه کې کومه خبر راځي. نو دا سر دا په زړه کې چې کومه پټه خبره د هغې ته ویلی شي، او دا اخفا د هغې نه چې کومه پټه ده لا راغلې هم نه ده، وروستو زمانه کې به ستا په زړه کې یو خبره تېرېږي، د هغې نه هم الله تعالی خبر دی. یعنې الله تعالی د دې ټولو زمانو نه هم خبر دی، ستا په زړه کې چې کومې خبرې پرتې دي د هغې نه هم خبر دی، کومې خبرې چې به وروستو راځي د هغې نه هم خبر دی. طه والله اعلم بمراده، الله تعالی
د دې ټکو په معنا مراد خپل باندې پوهه دی ما انزلنا موږ نه دی نازل کړی علیک القرآن په تا باندې قرآن لتشقا دپاره دی چې ته مشقت کې پریوځې الا مگر د دې خبرې دپاره مو دا قرآن نازل کړی دی تذکرة دا نصیحت دی لمن د هغه چا دپاره یخشا چې هغه یریږي ما انزلنا موږ نه دی نازل کړی دی علیک القرآن په تا باندې قرآن لتشقا دپاره دی چې ته مشقت کې واچې ځان ته په مشقت کې پریوځې الا مگر تذکرتن دا قرآن نصیحت لمن د هغه چا دپاره یخشا چې هغه ویریږي د الله تعالی نه تنزیلا دا نازل کړی شوی دی دا قرآن ممن د هغې ذات ته طرف نه خلق الارض چې پیدا کړي د ځمکه والسماوات العلا او چت اسمانونه پیدا کړي دي الرحمن هغه ډېر مهربان دی علی العرش استوا په عرش باندې قیم دی له د هغه ملکیت دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وما بینهما او هغه څه چې د دې ځمکې او اسمانونو په منځ کې دي وما او هغه څه تحت الثرا چې د هغه لمدې خټې د لاندې دي وان تجهر کو چېرې ته جهر کوې تیزوالی کوې بالقول په خپل قول کې فانه نو بېشکه هغه یعلم پوهېږي السر پاغه پټه خبره باندې و اخفا او پاغه ډیره پټه خبره باندې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله